حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. قرآن پاک کې د الله رب العالمین ارشاد دی او د کامل مومنانو په باره کې صفت دی. الله پاک د مومنانو تعریف کوي وای مومنان هغه دي چې په الله باندې ډېر مین دي او الله سره به حد به اندازې محبت او عشق وي. نو د مومن محبت باندې الله ننګ کوي، فخر کوي، ځکه الله فرمای والذین آمنوا اشد حبا لله، او مومنان الله سره محبت کوي او ډیر زیات مینه کوي. د الله د محبت فواید شتا. انسان اصل مقصد دا دی چې مانه الله راضي شي او زما آخرت جوړ شي، آخرت د تباہی نه بچ شي، یعنی مانا الله راضي شي، بیا په دنیا کې خوشاله زندگی تیر کم او زه په آخرت کې د جنت زندگی واخلم او په جنت کې ماته لا تعداد لا محدود نعمتونه ملو شي. د هر انسان د نیکو اعمالم دا غرض او مقصدی الله هم کله کله بندل دغه لالچ ورکي چې نیک اعمال او که جنت بدر کم، نیک اعمال او که په جنت کې دا میوي دی هغه بدر کم، نیک اعمال او که په جنت کې نهرونه دی هغه بدر کم، نیک اعمال او که په جنت کې چینی دی هغه بدر کم، نیک اعمال او که په جنت کې حوران دی هغه بدر کم. خو چې د کم انسان کم سیس سره شوق وي الله رب العالمین د هغه شی لالچ ورکي چې د چا شوق د میوو سره الله قرآن کې مثال ول ورکي، الله پاک ول ترغیب ورکي او ته نیک اعمال او کا اعمال صالحه اختیار کا خپل کا نو تعالی بز په جنت کې میوجات در کوم. د چا د ودونو سره ډیر شوقي الله پاک وتوي نیک اعمال او که حورانه او جنتی پاکي بیبيانه بدل درکما. نو د هر انسان د مزاج مطابق هغه انسان له الله لالچ ورکي او ته نیک اعمال یعنی اعمال صالحه خپل کا تعالی وز په جنت کې هغه غسیزونه درکما. نو مونږ تاسو چې څومره اعمال صالحه کو نو په دې غرض کو چې الله را ناراضي شي او دا غي نه رستو ځان لم پکې غرض ګورو چې الله پاک بیا مونږ له جنت راکې، د آخرت د زندګي کامیابی مونږ ته عطا کی، د آخرت د زندګي د بربادۍ نم اوساتي. د ارچا د اعمال صالحه همدغه غرض او مقصدی. انسان چې وای چې زما آخرت دی جوړ شي د بربادۍ او تباہی نه بچ شي، نو دې لپاره دوه سيزونو ته ډیر زیات ضرورت وي. یو خو دا مومن الله رب العالمین چې څنګه فرمایلی دی والذین آمنوا اشد حبا لله، مومنان الله سره ډیر محبت کوي. نه یا خو انسان د آخرت د بربادۍ نه او د دوزخ د تباہی نه چې بچ کیږي نو دی به الله سره ډیر مینه کوي. نو د دې مینې په وجه باندې دی به د آخرت د نه ختمېدونکې زندګۍ د عذابونو نه محفوظ شي. او دویم کله چې انسان د ګناهونو نه ځان بچ کول غواړي، آخرت د بربادۍ نه ځان بچ کول غواړي، د قبر د عذاب نه داسې د قیامت په ورځ د دوزخ او جهنم د خشا کېدو نه ځان بچ کول غواړي، نو د لپاره پزړه کې د الله یره پکار ده. نو که پزړه کې د الله محبت راغی نو دا انسان د ګناه نه بچ شي، هغه عملونه زندګۍ کې راولي په کم چې الله خوشحاليږي، جهنم نه په دې بچي. او که د الله یره په انساني زړه کې پیدا شو نو بیا د الله د یره د وجدي هغه کارونه نه کوي کوم کې چې الله ناراستیا پرته او الله پاک به خفقيږي، هغه نه ځان ساتي. قرآن کې الله رب العالمین فرمای واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، سوک چې د ګنا نه او یریدو او د الله مخ کې د او درېدو نه او یریدو او ګناه یې پرې خودله او دا غي په وجه باندې ځان د ګنا نه محفوظ اوساته،
فإن الجنة هي المأوى نری بنده لپاره بیا ټکانه جنت دی بیا جنت ته ځي. نو دوه خبرې دي پاغې کې یو خبره هغه الله سره مینه کول الله سره محبت کول دي. نو د دې الله د مینې د برکت انسان د آخرت د عذابونو نه مامون شي په امن شي. او یا دویمه خبره دا چې دا انسان د الله نه ډیر او یریږي نو د الله د یرم ګناهونه ته نه پاتې شي. نو چې ګناه پاتې شو نیک عملونه بکې ګناهونه بنکې عملنامه د نیکو ډکه شو د بجنت تزي نو آخرت د پدی طریقو آبادیږي. هغه دوه خبرو کې یو د الله محبت ته کله چې د بنده په زړه کې د الله مینه راشي ندی بیا د ګنا نه ځان ساتي او چې الله وتسویلی هغه ټول خپل اعمال یعنی اعمال صالحه به دې په ځای وروړي وخت په وخت به دې ادا کوي. د لیلا او د مجنون واقعات ډیر مشهور دي او دې پسې درته وایم چې کله د بنده د الله سره مینه پیدا شي نو دې بیا د هغې مینې د خاطره د الله ټول حکمونه په ځای وروړي او د هغې خیال ساتي لحاظ یې کوي چې د الله حکم کې کمې رانشي کوتاهي ونشي. د لیلا او د مجنون بې کچه بې اندازې محبتو لیلا به هر مازیګر د خپل کلی جنکو سره یو ځای منګي به راډکول ارټ ته بتله. مجنون ته پته ولګېده چې ستا دا لیلا روزانه ځي او منګي ارټ نه راډکوي. نو مجنون چې خبر شو نو دی ورپسې شاته روان دی چې زه د دې دیدار به کوم. روزانه د مازیګر به لیلا سره د پیغلو مرګرو ارټ ته راتله او ټولو جنکو به د اوبو نه منګي ډک کړل. سبا مازیګر پورې دغه اوبو باندې به ضروریات پوره کېدل. چې مجنون خبر شو دی ورپسې شاته روان دی چې هلته لیلا ارټ ته سره د مرګرو رسېدلې ده. په ارټ کې د ارټ چې کوم مالک و هغه د هغې ارټ د چورلولو دپاره او د ارټ د چلولو دپاره غویان ساتلي. نو نن هغه غویان په وخت سپړدي دي او کور ته بوتلي دي چې ستړي شو بس ته بو به ځم باقي چې کوم د اوبو ضرورت یا به سبا پوره کو. نو ارټ باندې د اوبو تاویدو او د ارټ تاویدو سو بندوبست نو او به نه روزي او لیلا خفه شوه چې خو دا خو مونږ نه تاوان او نقصان شو اوس به کور ته اوبه یو نسو نو مونږ به څه کوو سبا مازدیګر پورې. دی چې شاته کتلی دي نو مجنون ته आवाज کړی دی چې قیصر راشه دا ارټ راته لګو چور لوزو او زما دا مرګري منګي ډکاو. مجنون راغلی دی او د دې ارټ هغه لرګي کم چې د ارټ په غویانو په اوګو باندې پراتی هغه لرګي په لاس کې ونیول او چورلولې شروع کړل. د ارټ دا لرګي تاوي ارټ په چورلولو پتاولو شروع کو وبروته لیلا او د لیلا مرګرو منګي ډکړل. اوس لیلا د مرګرو سره مصروف ده د دې په وجه دې ته ایر شو چې د تموي چې را بس د اوبو ضرورت پوره شو نور ارټ مو چورلوا. لیلا پام نو سره د مرګرو یو ځای واپس روان شوی دی چې واپس یو کړه. اوس مجنون د لیلا دغه خبره پزړه کې ده چې دا خو ماته لیلا وی چې دا ارټ او چورلوا. نو ارټ چورلول دا چې په غویانو هم څوک چورلی نو ډیر سخت کار دی غویان هم پې ستړي کېږي. نو مجنون به څومره ستړي شوي خو اوس د خپل تکاوټ او ستړیوالي او ستومانتیا نه دی خبر فورا دماغ ته راځي وي دا تا ته لیلا وی چې دا ارټ وچورلوه. مجنون دا ارټ چورلو سبا مازدیګر بیا د لیلا د راتلو ټیم شو کور ته د اوبو راوړو ضرورت شو. لیلا سره د مرګرو سبا مازدیګر بیا راغلی د چې وی قتل نو مجنون ما غشان پرونه داسې لګیا دی یو شواروز هغه رټې چورلولې د کم زمکو والو غویلې زمکې په بل اړخ اړولې دي ټول پټیې ول اوب کړې دي او د یو شان اوب راخې جوړې ارټې چورلو. دو غویان هغه یو شان یو روزم ارټ نشي چورلولې او مجنون یو شان شواروز ارټ په یوازې چورلولې دی. حالان کې دا د غویانو د ستړیوالي کار دی. نو مجنون خو ډیر کمزور خو دې په بیا هم پیښې نه دی.
لیلا زر مرګرو ته وی چې او خو غضب شو پرون مونږه مازیګر ایر کړل چې دته وای چې بس د اوبو ضرورت پوره شو ناغه غریب باندې اوبو بندول اوبم ندی بند کړي د دې د وجه ناغه اوسم لګیا دی یو شان پرون راسه دی خو بزری زری استومانه بی وی لیلا رااله مجنون له پوګه باندې لاس کې خو چې مجنونه قیسا زمونږ د اوبو ضرورت پوره شو بس ته نور ارټ مچور لوا وی دی مجنون دی ارټ والا لرګي چې کوم غیله دی کور کوي هو یا او کو وی هو ایله بیله یو چک می ولا ورک لګي وب می راوستو ته بیا وی چې ضرورت پورا شو 2000 منګي ډک شو مجنون یو شواروز ارټ چورلولې د ځان د حاله خبرم نه دی دې کې علما فرمایي وی د مجنون د لیلا سره بیکچ مینه وا د دې ډېرې مینې د وجنه مجنون ته ګران کارم ګران نخ کارې دو سخت کار وته سخت نخ کارې دو مجنون وی چې یو شان دی لګي مو دا ارټ چورلوم کلک ستړي کیږي نو فورن دماغ ته راځي وې دا خو ته لیلا وی چې دا ارټ او چورلوا د دې په وجه باندې مجنون لاس او درول نه دی قدم رکاو کړي نه دی یو شان شواروز ارټ چورلول دې نه رستړي شوی دې کې زمونږ د پاره دا یو سبق پروت دی دا یو عبرت پکې پروت دی چې مونږ او تاسو د الله د رضا کولو کوشش کوو او الله سره زمونږ به حد محبتي نو مونږ په هغه احکام باندې عمل کول آسان شي مونږ ته بیا مشکلات نوي چې مثال په تور بنده ته الله حکم وکړ د سحر د مونږ ټیم د پاسه منزل لاړ شه جمعات کې الله اکبر دا صدا او لګي د سحر د مانزه आवाज او اطلاع د غوګو تر ورسي دغه وخت کې ته د ځان نه کمبل لري کې او د کټ نه را کوزيږي سخت یخنی وي ک ګرمي وبنه ملاويږي په یخو بو د چاردام کې ک د غسل ضرورت نو غسل بکې دومره سخت یخنی او داغي باوجود ته جمعات تم بیازي نو دا ډیر ګران کار دی خو یو مسلمان بندا چې هغه دا داوا کوي چې زما الله سره به حد به اندازې محبت ته نو بیا دې مسلمان بنده ته د الله دا حکم منل انتهائی اسانی د لپاره پدې کې هیڅ قسم مشکلات نوي چې الله وی چې منزل راشه د دغه الله سره محبت ته څنګه چې مجنون د لیلا په حکم باندې شواروز ارټ چورلولې دی دا سدا مسلمان بندا د الله په حکم په یخو په ګرمو بو پروانه کې او 10 ردا مو کې جمعه تزان بر وخت رسي اوس د ار انسان د خپل داوی سچایت او حقانیت معلوم کی چې څومره صداقت لرم او څومره حقیقت لرم چې زه الله سره مين کوم د الله د پاره زه څومره سکوم او د الله په کوم حکم باندې ځان ناغرض کوم د دینه په پته ولګي چې زما الله سره څومره مين ده نو انسان د الله د محبت په وجه باندې د الله احکام باندې عمل کوي او هغه عملونه وته آسان شي مشکلات پکې بیا نه محسوسي او کله کله انسان د الله نه او یریږي د الله د یری د وجنم ګناه پاتې شي لکه یو غل چې پلارا یا یو ډاکو در ته پلارا روزي او تا باندې ټوپک کی دي او تا ته وی چې صدر سره اگر لراکا یاره د باندې را لتا سره چې سمي هغه ول ورکه اوس د دې غل او د ډاکو هغه خطر ستا د مرګ پورې دا یو بنده یې گیر کو او هغه نه ارس غستل او د ډاکو ته وی چې صدر سره راکو دا بنده وته وی نه در کوم ناخر کې به مړ کی نه چې مړی کو نو بس اوس دا غلم د دنزي د ته نور سنوي او د الله یره د مهرباني وی غل خو چې تا باندې ټوپک کېږي نو تا یری د دې لپاره چې ته مال ارز راکا او الله چې تا یری نو الله په یره کې مهرباني وی تا دې د لپاره یری چې ته مال سم راکا او مان ارز او غواړه چې درکما ما نو یریږي چې زه د جنت درکما د الله يرول دا د مهربانه د پاروي اوس دې یره کې فایده بسی غل د باندې ټوپک تماچا یا چاکو چاړه کې خو د وی چې سره سره را کنو ته بیا انکار کې نه ته بیا ارس ورکه نو داسې ک الله د مهربانتیا یره در باندې راولي چې یری دې چې زمانه او یریګا ګناهونه پرېږده نو د دې د خاطر چې ته ګناه پرې د نو اخرت ته پاک د ګناهونو نه لاړ شي
دا غي په برکت جنت ته بدی بوزي. دا الله د یری د وجه هم الله پاک ډیر خوشاليږي او بندل اعمال صالحه باندې ثوابونه ورکي او د اعمال صالحه په مخ کې چې کوم رکاوټونه راځي هغه ته ختمي او اعمال صالحه وته اساني او د ګناه نه لری کی. کله چې بنده د الله نه یریږي نو دی بیا ګناه نه کوي. الله فرمایي بیا جنت ورکی و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. سوک چې او یریدو د الله مخ کې د اودریدو نه ونهى النفس عن الهوى ځان د ګناهونو نه منې کو نفسانی خواہشاتو نے ځان منې کو فإن الجنة هي المأوى نو بیا د در پاره ټکانا دا جنت ته. بایزید بستامی رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی عالم صوفی تیر شوی دی. هغه به هر ځای کې بیان کې دا خبره کوله چې جنت دا په 2 قدم باندې ملاویږي. جنت په 2 قدم ملاویږي. یو ځل یو شاګرد خاص ته نه تپوس کوي وی حضرت د دې خبره څه مطلب دی چې جنت په 2 قدم کې ملاویږي. په 2 قدم فاصله کې جنت پروت دی. بایزید بستامی رحمت الله علیه وت فرمایي وای د دې خبرې نه مې دا مطلب دی یو ځل ما مراقبه کوله او په مراقبه کې الله سره ملاقات شو او د الله د ملاقات په دوران کې ما د الله نه تپوس وکړ پروردګار زه چې تا طرف ته درځم نو زه به څومره مزل وخمه ستا طرف ته درتلو لاره څومره اوږده او څومره مزل دی. وی د برنه ماته حکم اوشو الله را تو فرمایل او ترک نفس کا وتعال په دې خپل نفس باندې قدم کې د نو بر په عرش باندې راخیجا. نو د دین وی زویما چې د الله جنتونه دا په 2 قدم کې دي. یو قدم په خپل خواهشاتو باندې کې دا دویم قدم به بیا په جنت کې لګيږي دویم قدم به د الله په هغه نعمتونو کې لګيږي. نو کته وی چې مان د الله راضي شي جنتونه ملو شي او د الله خوشاله رضامندۍ را ته عطا شي د جنت نعمتونه ملو شي. نو د پاره یو قدم په خپل خواهشات نفسانیه باندې کې دا دویم قدم بستا خود بخود په جنت کې لګي. عبدالرحمن بابا فرمایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دل د رفتار د درویشانو. هغه د بایزید بستامی رحمت الله علیه د دې قول او د دې حکایت وضاحت کړی دی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دل د رفتار د درویشانو. دغه درویش خلق دغه صوفیا اولیاء او پاکان خلق دوی چې په خپل خواهشاتو یو قدم کې خودو دویم قدم خود به خود د دوی د الله په عرش لګي د جنت په منځ کې لګيږي. نو خپل خواهشات د قدم لاندې راوستل پکار دي. بنده چې د الله نه او یریدو دل الله جنت ورکي او جنتونو کې بیا بے سیار نعمتونه وي. جنتی زندگی ډیره طویل وي هغه کې بیا مختصر والی نشتا اختصار پکې نشتا د جنت د زندگی اختتام نشتا هغه ختميږي نه. نو د دنیا د زندگی مختصر د آخرت زندگی ډیره اوږده ده. نو د آخرت د زندگی باندې تاسو نظر وکې او د دنیا د زندگی د الله د رضا د پاره تیر کې په دې لږه سودا باندې ډیره د خیر نفع بدته ملوشي خ سودا بدته ملوشي. لږه سودا دادا چې بنده څومره زندگی د په دنیا کې کشفیت کالی نهت سل کالی نو دا سل کالا د الله عبادت او بندګۍ له ورکړل نو الله به نه ختمېدون کې زندگی د آخرت خولي کی روخانه به کی د نعمتونو ډکه به کی دی به مالا مال کی. نو په لګ دولت او په لګ عمر باندې ډیر مال اخیستل دا د ګټه سودای نه د آخرت د پاره تیاری او د نیکانو خلکو صحبت پکار. د نیکانو خلکو صحبت سره او د عالمانو د پاکانو خلکو ناست سره انسان ته د الله محبت هم نصیب شي او د الله خشیت او پړه کې يرم نصیب شي او دا دواړه عملونه د الله ته رسول کوي.
مثال بتور یو بندوي چې ز سبزی اخلما نو سبزی به د سبزی والا سره ګوري فروټ اخلي نو فروټ به د فروټ والا سره ګوري اوسپنه اخلي نو اوسپنه والا سره وګوره لباس او جامې اخلي جامو والا سره وګوره او داسې چتره اخلي باران دی چترو والا سره وګوره او کبیا الله غواړي نو هغه الله والا سره وګوره الله والو سره ملاویږي کم چې اهل الله دی هغه سره الله موجود دی هغه سره الله مرګره دی هغه سره وګوره الله به تا تم ملوشي د نیکانو خلکو ناستا دا د خیر نه خالی نوي پیغمبر علی السلام فرمای مجالسه العالم عبادتن د عالمانو سره ناستا دا مستقل عبادت ته عالم سره چې د ناستا وکړه الله به اسه بخي عالم سره چې د محبت کو الله به اسه بخي عالم سره د مين وکړه الله به اسه بخي عالم سره تعاون وکړه الله به اسه بخي مجالسه العالم عبادت عالمانو سره ناستا کول دا عبادت ته پښتنو کې د عالمانو د مینې اثر زیات دی پښتانه هر عمل کې کمزوري شي خو د عالمانو په محبت کې دا د هر چا نه مخکې دي دوی د هر چا نه زیاته مینه علماو له ورکړې ده الحمدلله په دې باندې مونږ خوشاله یو چې مونږ ټول پښتانه دا د عالمانو د پاره په هر میدان کې کلک ولاړ یو مونږ د عالمانو سره د خپل ځانونو نم زیات محبت کو د دې په برکت الله بمبخي د فارسی یو شاعر اغا یو شعر کې د خو او د بد صحبت او د ناستې وضاحت کړی دی صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا صالح کند صحبت صالح ترا صالح کند د نیکانو خلکو ناست بد صالح کی نیک عمل بد کی و صحبت طالح ترا طالح کند او د بدانو خلق صحبت او ناستا هغه بد خراب کی د نیکانو خلق ناست خپل ک چې تم نیک شي بدانو نه مجلس ختم ک ناستا ختم ک چې ته بد نشي عبدالرحمن بابا فرمای په صحبت د عالمانو بسر زر شي کای کان یا ی لټه د صحرا د عالمانو په ناست ولاړه ته بسر زر شي کته کان یا لټه د صحرای بدن سو نه جوړ شي یو قیمتي جوهر د نه جوړ شي نه د عالمانو د دیندارو د پاکانو خلکو ناست اختیار کا د عالمانو صحبت اختیار کا عالمانو سره بنده کې ناست زندگی تیر کړه نو د ټوله زندگی په عبادت کې شمار شوا او سیدې وفات کیږي نو د چې څومره زندگی عالمانو سره تیر کړي د دې په بدل باندې د هغه نور زندگی چې کوم عالمانو نه غیر تیر شوی د هغې تپوس هم الله نه کوي ای بس دا د اولیاء او مرګرې دی دې بمزان له جنت ته بوزما دا زما د نیازبینو خلکو دوست دی نو الله د خپل دوستانو او د خپل دوستانو لحاظ کوي خاطر او خیال کوي لدی د وجنه د عالمانو سره ناس کې خیر او برکت ملاويږي یو بزرگ د ګرمه په موسم کې ناس ته خپل خادم ورته ببوزي وخی هغه دور کې بجلی پکې وغیرہ نو دغه خادم ورته ببوزي وخی او بل یو سوال کوون کې بندر راغې د دې بزرگ نه تپوس کوي چې حضرت صاحب دار ته وایا چې کم بنده نیکانو سره کینی نه د دې نیک عمل بنده پناسته دی بل بنده ته څه فایده ملاويږي دغه بزرگ د دې سوال کوون کې نه تپوس کوي وی ماته دا خادم ببوزي وخی تاله د دې هوا درزي او کنا نو وی دغه خادم دغه سړی وته وی چې آو صاحب مال خو هوا راځي نو لږ سات پس ته بیا دا نوجوان تپوس کوي حضرت وی د نیکانو سره ناسته کې بندتا په دې ناسته کولو سو خیر او برکت او ثواب شتا کنا دا بزرگ ته بیا ته پوس کوي وی دا خادم ما ته ببوزي وی د دی وا تعالی درځي کنا
نوجوان وته آو مال خو هوا راځي نو یو ځل یو شی بچ تیر شو یو ځل بیا تپوس کوي دا نوجوان حضرت مال دا جواب راکا چې کم بندا نیکانو سره ناس دی نو دل بد د نیک عمل او نیک مجلس په وجه سره ثواب ملاویږي کنا نو هغه بزرګ وته بیا په دریم ظلم وي دا خادم ماته ببوزي وخی تعالی وا درځي کنا دا نوجوانو ته حضرت زما د سوال جواب نه کې دریم ځل چې دا یو خبره کې چې تعالی وا درځي کنا نو دا بزرګ وته وي ستا د سوال جواب دریم ځل چې ز تعالی در کوم هغه جواب ستاره سوال دادی چې دا خادم مالا راغله د ماته ببوزي وخینو ګرمي دا ببوزي تا ته وای کما ته وخی وای دا نوجوان وته وی چې حضرت دا خو تا ته ببوزي وخی نو وی تاله هوا درځي کنا وی حضرت تا ته ببوزي وخینو داغه هوا مالم لګ راځي نو دی بزرګ وته فرمایل وی دغه مثال د پاکو خلکو د مجلس دی چې نیکانو سره کې ناشته په دې نیک بنده باندې چې الله خپل رحمتونه نازلای تو سره ناشته لګ لګ په پتام نازلای نه د عالمانو ناستا دا د خیر نه خالی نوي عالمانو سره محبت کول او نیکانو سره مجلس کې وخت رول دا زمونږ د پاره د دنیا او د آخرت ګټه ده الله دې زمونږ او تاسو زړونو کې د نیکانو خلکو محبت پیدا کی او ټول ګناهونه دې الله د نیکانو په برکت مونږ ته معاف کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।